بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن مشکلې صیغې او داغې حل داغې په سلسله کې دا زمونږ شپږم درس دی. په دې درس کې چې لومبۍ کومه صیغه مونږ حل کوو نو هغه د سورې بقرې په آیت نمبر 19 کې راغلی ده. الله فرمایي والله محیط بالکافرین. محیط دا د باب افعال نه د واحد مذکر اسم فاعل صيغه ده. احاط يحيط احاطه فهو محيط او محيط دا په اصل کې اجوف واوی ده. نو تدین دا خبره معلومه شوه چې د محیط اصل دا محوطن دی. محوط بروزن مفعل همچو مکرم. نو د ټولو نه لومبې دې صیغې ته د یقول تقول قانون هغه متوجه شوی دی او د هغې قانون حاصل او خلاصه دا وه چې کله وو مکسور وي او وو مضموم وي یا مکسور وي او د هغې نه مخکې حرف دا ساکن وي نو ته دغې وو دا حرکت دا به مونږ مخکې حرف له ورکوو. نو دلته وو مکسور دی او ته دې نه مخکې حرف دا ساکن دی نو د وو کومه کسره ده نو دا مونږ حاله ورکړه. نو د محوطن نه جوړ شو محیوطن. نو اوس دلته وو ساکن دی او تدین مخکې حرف باندې کسره ده نو دې ته د میعاد والا قانون متوجه شو، لہذا وو دا مونږ په یا سره بدل کو. او دلته دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ د یقولو تقولو والا قانون هغه صورت چې په هغې کې په وو باندې کسره وي او تدې حرکت مخکې حرف ته منتقل شي نو تدې قانون نه بعد به په دې پسې خود به خود د میعاد والا قانون جاری کیږي، ځکه چې وو بیا ساکن وي او د هغې نه مخکې حرف باندې کسره وي او کله چې داسې صورت وي نو دغه وو دا د میعاد والا قانون د وجې نه په یا سره بدلیږي. دویم نمبر صیغه چې کومه مونږ حل کوو نو هغه مشو ده او دا د سورې بقرې په آیت نمبر 20 کې راغلی ده. مشو دا د باب ضربه یضربونه د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده. مشا، مشیا، مشو. او دا په 7 اقسام کې ناقصی یایی ده. نو تدې اصل دا مشیو ده، مشیو بروزنی فعلو همچو ضربو. نو دا ټولو نه لومبې دې ته باع والا قانون متوجه شو نو دغه یا دا مونږ په الف سره بدل کړه نو د مشیو نه جوړ شو مشاو. بیا ورته د التقاء ساکنین قانون متوجه شو نو الف دا مونږ حذف کو نو د مشاو نه جوړ شو مشاو. دریم نمبر صیغه ده شاء او دام د سورې بقرې په آیت نمبر 20 کې ده. شاء دا د باب فتح یفتحون د واحد مذکر غایب فعل ماضی معلوم صیغه ده او د شاء نه کوم مصدر دی نو هغه راځي شیء. شاء یشاء شیئا فهو شاء. او دا په 7 اقسام کې اجوفی یا یم دی او تدې سره سره محموز اللام هم دی، یعنی دام د مرکباتو د باب نه ده. نو د شاء اصل دی شی'a شی'a. نو د عین کلمې په مقابله کې یا راغلی ده او د لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلی ده. نو شیع کی یا متحرک ده او مخکې حرف باندې فتحه ده، لہذا قال والا قانون پک جاری شو. نو د
شیئا نه جوړ شو شاء. په دې صيغه کې د ټولو نه اهمه او مشکله کومه صيغه ده نو هغه تتقون ده. دا د سوره بقره په آیت نمبر 21 کې دا لفظ راغلی دی تتقون. دا د باب افتعال نه د جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم صيغه ده او دا په 7 اقسام کې لفیفی مفروق دی. لفیفی مفروق دی ته ویل کېږي چې پاغې کې دو حروف علت جمع شوي وي او د دغه حروف علت په منځ کې فصل راغلی وي د بل حرف په ذریعه باندې. یعنی دغه حروف علت که یو د فا په مقابله کې وي نو بل حرف علت هغه د لام کلمې په مقابله کې وي. نو دا تتقون دا په اصل کې دی توتقیون بروزنی تفتعلون تفتعلون. نو اوس دلته تاسو وګورئ دا لومبه وو دا د فا کلمې په مقابله کې راغلی دی تفتعلون او د لام کلمې په مقابله کې یا راغلی ده نو دیتا لفیفی مفروق ویل کېږي. د ټولو نه لومبه دې صيغې ته د اتعد او د اتصر والا قانون متوجه شوی دی. یعنی د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې وو واقع شوی ده نو دغه وو د موږ په تا سره بدل کړه او بیا هم تا پتا کې ادغام کړه نو د توتقیون نه جوړ شو تتقیون تتقیون. مخکې مونږه په لقیو کې د یدعو یرمی والا قانون په تفصیل سره ویلو او د یدعو یرمی والا قانون هغه مونږه په 2 حصو کې تقسیم کړو. نو په دې کې هم د هغه قانون کوم دویمه حصہ ده هغه پکې جاری شوې ده او مونږه دا ویلو کچری د صيغې شکل عیو میو عوی او د هوی په شانتي جوړېدو نو بیا به مونږه تدغه وو او د یا حرکت دا به مونږه نه حذف کو بلکې په دې صورت کې به مونږه نقل حرکت کو. یعنی دغه وو او د یا حرکت دا به مونږه مخکې حرف لور کو. نو که تاسو دلته وګورئ نو توتقیون په آخر کې د صيغې شکل جوړ شوی دی د میو بشانتي قیو همچو یا بروزنی میو قیو میو. نو دلته به اوس مونږه ته د یا حرکت دا نه حذف کو بلکې د یا نه مخکې چې دا کومه قاف دی تدینه به مونږه کسره حذف کو او د یا د زما د به مونږه قاف لور کو نو د مونږ سره به جوړ شي تتقون. نو دلته اوس وګورئ قاف په دې باندې زمراله او تدینه بعد یام ساکن ده او ووم ساکن ده. نو اوس دلته د یو سرو والا قانون د صيغې ته متوجه شوی دی یعنی یا دا ساکن ده او په دې باندې تدینه په مخ کې حرف باندې پیش دی لہذا دغه یا د مونږه په وو سره بدل کړه نو د تدینه جوړ شو تتقون. اوس دلته د 2 واونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله او کله چې التقاء د ساکنین راشي او پاغي کې لومبه حرف دا مدوي نو هغه حذف کیږي لہذا لومبه وو مونږه حذف کو نو د توتقیون نه جوړ شو تتقون. نو خلاصه دا شو چې په دې صيغه کې د ټولو نه لومبه اتعد والا قانون جاری شوی دی بیا د یدعو یرمی والا قانون کم دویم صورتو یعنی عیو میو والا هغه صورت جاری شوی دی. دریم په دې صيغه کې د یوسر والا قانون جاری شوی دی او تدین بعد او ټولو په اخر کې په دې کې د التقاء دو ساکنینو قانون جاری شوی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب